دې کې به الولا والبرا کې د الله چې د چا سره ورانه وستا به مسورانه او د الله چې د چا سره دوستانه وستا به سره دوستانه او د نبی چې څوک دوست وستا به سره دوستانه او د نبی چې څوک دشمن وستا به سره دشمني. دې باره کې به یو څو واقعات وي مدې لپاره چې زموږ د ایمان تازه شي. کله چې د بدر غزا وه مصعب ابن عمر رضی الله عنه د دې یو ورور ابو عزیز ابن عمر نو کله چې فتح وشوله نو دا ابو عزیز ابن عمر دا د مصعب ابن عمر رضی الله عنه ورور او دا د کافرو سره راغلی او کافرو نو دا یو صحابي نیولی او په دې خېټه ناسو نو چې ګوري د دا ورور راغی مصعب ابن عمر نو د ابو عزیز ابن عمر ویل که خیر ورور مې راغی او دا به مې اوس خلاص کړي ځکه دا زما ورور دی. صحابي مشرم دی چې ورور راغی مولا دې کې دا بل ورور راسملولی دی نو هغه هم خجالته شه وای دی مصعب ابن عمر ته غږ وکړو چې ورورا شد یدیک علی ورورا کلک کلک یې وتړه فإن امه ذات متاع ځکه مور یې ډېره مالداره ده او ډېرې پیسې به له درکړي کلک کلک یې وتړه. وای دی ابو عزیز ابن عمر ته غږ وکړو چې ورورا ته خو زما ورور یې او ستا اوس زما باره کې دا دی. هغې ورته ویلې چې ته زما ورور نی وای زما دا ورور ستا نه سوا دا بل دی دا زما ورور دی ته زما ورور نی خیر دی که په مور او پلار کې شریک هغه بېله خبره ده خو لیکن زما ورور دغه دی ځکه زما د کلمې ورور دی او زما د نبی باندې ایمان راوړی زما ورور دغه دی زما ورور ته نه. نو داسې ایمان و د صحابو ابوبکر رضی الله عنه باره کې راغلی دی وایي کله چې د بدر غزا وه عبدالرحمن بن ابي بکر چې دا د ابوبکر رضی الله عنه زوی و وایي دی خپل پلار ته ویلي چې پلاره دی لا ایمان نه راوړی دی زوی چې پلاره وایي د دې بدر په دې میدان کې مې ولیدلې ښه مخې ته مې رالې ما یو ځل چې ګزار مې کوم بیا مې ویل چې سپین ږیری پلار مې خیر دی او پرېږدم ګزار مې نه کومه. وای ابوبکر رضی الله عنه ته ویلې عبدالرحمن قسم په الله که زما مخې له راغلی وې والله ما بردت سیفي الا فیک قسم په الله که خواته مې بل کافر ولاړ وې په هغې مې ګزار نه کوو په تا مې ګزار کوو که چېرته ته مې مخې له راغلی وې ما لیدلی وې. نو دې ته د الله لپاره ولا وایي د الله لپاره دوستانه او د الله لپاره دشمني چې په زوی باندې ګزار کوي خو لیکن په بل کافر یې نه کوي. عاص چې دا د عمر رضی الله عنه ماما و دې باره کې راغلی وایي د بدر په میدان کې وایي عمر رضی الله عنه د عاص پسې ډېر زور وکړو کشې پسې وکړو وایي اخر یې د خپل ماما ګیر کړ او په توره باندې له دا سر و لاندې دا توره یې لاندې ورسوله دوه ټوکړې کړ. وایي ویلې چې الله موږ ته په قرآن کې ویلي دي چې خپلوان کافران اولني مړه کوي وایي زما ماما چې د کفر په سب کې ولاړې وایي دقه به انجام او په دې پسې اولنی زور ده وکړ. نو دې ته الولا والبرا ویلی کېږي. ابو سفیان باره کې راغلي دي وایي دا د فتح د مکې نه چې دا سوله لږه اوږده کړي وایي دې باره کې راروانو د مذاکراتو د خبرو دپاره مدینې ته راغی غټ دشمنو د اسلام اول کې بې وروسته د ایمان راوړی دی. دا د نبي صلم سخرم و د ده لور چې وه ام حبیبه رضی الله عنها دا نبي صلم په نکاح کې وه دا د نبي صلم سخرم و. وایي کله چې د مدینې ته راغی او بیا د خپلې لور کوټې ته راغی وایي کله چې رانوته وایي دا د نبي صلم په دې بشتره باندې کېناسته وایي دې لور یې ورته ویل چې پلاره ته پاڅه چې پاڅېده وایي بشتره یې ترې ټوله کړه. وایي د ابو سفیان ورته ویل چې لورې دا بشتره زما لایق نه وه او که بله رالې څه مسله وه چې تا منه دا بشتره ټوله کړه. وایي نه پلاره وایي دا څه و وایي ګوره دغه بشتره د عزتمن سړي وه هغه د محمد صلی الله علیه وسلم بشتره و ته یو کافر یې زه نه غواړم چې کافر انسان د نبي صلم په بشتره باندې کښېني. نو دې ته الولا والبرا ویلی کېږي. داسې ډېر واقعات دي دې باره کې